لضرورة أو حاجة عامة، وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج شديد لا يطاق، أو حاجة واقعية لا محيص عنها، فيجوز أن يعمل بمذهب آخر دفعا للحرج وإنجازا للحاجة. دا سبق چې د تلفیق متعلق تلفیق یاد کړئ ښه، دا اصطلاح تلفیق. که مولانا صاحب چې دې باندې تاسو خبره وکړئ چې په بل مذهب باندې سبق زمون معین القضات په بل مذهب باندې فتوا ورکول یا عمل کول جایز دي کنه، په مذهب غیر باندې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک نه بلکې مذهب غیر باندې په بعض ځایونو کې علما کرامو د متأخرین کو علما کرام دی هغه فتوا ورکړي مفقود الخبر چې کم دی. امام ابو حنیفه رحمت الله صحیح مسلک دا دی چې یو سړی ورک شي نو تر هغې پورې به ښځه بل ځای کې واده نه کوي تر څو پورې د هغه امزولي ټول ختم شوي نه وي، مړ شوي نه وي، دړیا شوي نه وي، تر څو پورې ختم شي نو بیا به څه شی کوي، بیا بل ځای کې نو هغه ټایم کې خو هغه بوډه یم یا دڼیا وي که نه، یعنی دا معنا چې لاره ورته نشته. خو لیکن د امام مالک رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 4 کاله په عام حالاتو کې او په جنگ حالات کې 1 کال پس زنانه ته اجازت ورکولی شي چې بل ځای کې نکاح وکړي. مفقود الخبر چې کوم نور مسایل دي، تعلیم القرآن باندې چې موږ اجرت اخلو، نور ډېر مسایل مخکې راځي. خو په مذهب غیر باندې عمل کول یا په مذهب غیر باندې فتوا ورکول دا د هر چا کار نه دی، ما ته کار نه دی ښه، دا د مجتهد کار دی چې په نسخه پوهېږي، په ناسخ و منسوخ باندې پوهېږي او تعویل هم کولی شي، تطبیق هم کولی شي چې هغه مجتهد وي، په فقه باندې پورا هغه عبور حاصل وي، هغه کولی شي ښه، علما کرام مذهب غیر باندې کولی شي. خو یو تلفیق دی، دا اصطلاح دا کې تلفیق څه ته ویلی شي؟ تلفیق دا د باب د ضربا یضربونه لفق یلفقو، لفق الصوب لکه ګډې وډې کپړې سره وګنډي، یو کپړه راوالی بله راواړي، ګډې وډې کې سره کپړې ګډواډوالي تی مسله چې سره ګډه وډه کړي. خو اوس مختصر یې درته بیانوم چې تاسو به پوه شئ تلفیق حکم یې څه دی، اوس یې ته ویلی شي. یو تلفیق دا دی چې په پورا د یو څو مسایل دي که نه، پورا په عباداتو کې تلفیق کوي. په زکات کې د امام ابو حنیفه مسلک راخلی، په لمانځه کې د امام شفیع رحمت الله مسلک راخلی. تلفیق په ظنیاتو کې وي ښه، په نصوصو کې نه وي. په دې مسله خو پوه یو که نه، لکه اوس لمونځ دی که نه، وقیموا الصلاة لمونځ دی یا روژه ده، په دې کې تلفیق ملفیق نه کېږي. تلفیق په ظنیاتو کې چې کومه ظني مسله وي، اجتهادي مسله فروعي مسایل دي، په هغو کې وي. اوس واوره یا مسله دا یو دا تلفیق دی چې په زکات کې امام شفیع رحمت الله مسلک راخلی، په منځه کې د امام ابو حنیفه راخلی، په عباداتو کې مختلف ځایونو کې تلفیق کوي. تلفیق صحیح دی که نه، یو دا تلفیق. دویم نمبر دا دی چې په یو باب کې تلفیق کوي، یعنی مثلا د لمانځه یو باب دی، په اودسه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک راخلی، بیا په لمانځه کې دننه امام شفیع راخلی، دا تلفیق دی. یو بل چې په یو مسله کې تلفیق کوي، لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک څه دی چې د سر مسح به کوي تقریبا سر مسح چې کوي تقریبا 4 حصہ د سر چې ربع راس. دا مسله خو د تشریح خو ضرورت نشته، دا مسله کې اختلاف څنګه پیدا شو. قرآن کې الله فرمایي چې برؤوسکم، تاسو سر مسح کوئ برؤوسکم، نو دا به فقهای کرام وایي چې دا د تبعیض دپاره دی. نو باز سر څومره د امام ابو حنیفه رحمت الله 4 حصہ چې باز نه مراد 4 حصہ. امام مالک رحمت الله وایي چې نه مکمل سر ته مراد دی. امام شفیع وایي چې نه باز سر نه بس لږ څو ویښته چې لانده کې که نه، صحیح دی که نه. اوس په یو مسله کې تلفیق کول دی ته ویلی شي چې تا مسح وکړه د امام شفیع رحمت الله په مسلک باندې، صرف څو ویښته دی لانده کړ، او بیا چې کله اودس چې وکړه اودسه نه بعد بیا زنانه خپلې بیبي ته د لاس یوړو، صحیح دی، لاس ته ورته یوړو او بیا د اودس نه وکړو. امام شفیع رحمت الله فرمایي چې لاس ته چې یوړو نو اودس ته مات شو کړ. نو یو مسله په د یو مسله کې ته په د اودسه په مسله کې
په مسح د امام شفیع په مسلک باندې وکړله او بل دا دی وکړه چې لاس ته چې امام شفیع رحمت الله مسلک کې بیا دینه وتښتېد امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک ته وت نو دا خو اتباع کوي که نه د خواهشاتو نو چې کوم ځای کې صرف ته اتباع کوي د خواهشاتو دپاره نو تلفیق منع دی. اکثر علماء جمهور وایي په دې یو مسله کې تلفیق بیا منع دی ځکه چې ته اوس مثلا امام شفیع رحمت الله په مسلک باندې مسح وکړه او بیا د لاس یوړو نو نه د امام ابو حنیفه رحمت الله په مسلک اودس وشو نه د امام شفیع. ولې امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک ته اودس ځکه نه وشو تا خو ربع راس د مسل نه وکړه امام شفیع په مسلک ته ځکه ونه شو مسح مراده وکړله. صحیح دی دې ته تلفیق وي نه دا تلفیق خو منع دی جمهور په نسبت باندې چې کوم مجتهدین دي هغه کولی شي تلفیق فتوا هم پې ورکولی شي عمل پې کولی شي. نو په مذهب غیر باندې فتوا ورکولی شي چې کوم ځای کې ضرورت وي. په اصول الافتاء کې مفتی تقی عثماني صاحب لیکلي دلته چې کله ضرورت وي داسې ضرورت وي داسې حاجت وي چې بله لاره ورته نه لکه مفقود الخبر مسله ده تعلیم القرآن مسایل دي نور داسې مسایل چې بله لاره نه نو هغه بیا مجتهد یا مفتی به ورته ګوري په بل مذهب باندې غور کولی چې خواهشاتو تابعدارۍ دپاره نه چې خپلو خواهشاتو تابعداري کوي. یو عام عمومي په مسله باندې د سره پوهېږي نه کله وایي چې وینه مې د اودس نه دی مات شوی امام شفیع رحمت الله ویلي او کله وایي چې په خوب باندې مسله نه دی مات شوی زما اودس امام شفیع رحمت الله لیکلي داسې کله یو مسلک ته خپلو خواهشاتو تابعداري کوي چې کوم ځای کې اسانتیا وي اسانتیې دپاره بل مذهب باندې فتوا ورکولی نشي عمل نشي کوي چې اسانتیا ځان ته پي بلکې چې ضرورت وي حاجت وي چې هغې نه بغیر بله لار نه بیا پې فتوا ورکولی شي. خو دې دپاره داسې مفتی چې هغه ته الله پاک بصیرت او فقاهت ورکولی شي مذهب غیر باندې بیا فتوا ورکولی شي. صحیح ده که نه دې متعلق څه مسله شته سوال شته تلفیق باندې پوه شي. جی مفقود الخبر چې خاوند را پیدا شي بیا خو حکم دا دی بل اتفاق بیا د نکاح ختم شو اول چې چا نکاح کې و هغه نکاح د هغې بحال دی او که هغه وایي چې نه بس زه یې طلاق کوم بیا به عدت تېرې هغې نه بعد بیا نکاح کولی شي. که بچیان وي د هغه بچیان د چا نه جه شوي هغه ته به نسب ثابت وي بچي به د هغه وي اورستی چا نه شوي که نه زنا نه بعد چې کم بچي پیدا شي هغه نسب هم ثابتېږي زني ته. صحیح دی که نه په دې مسله پوه شوې سهولت چې پیدا صحیح دی دغه یسرو ولا تعسرو حدیث شته دی نو ته وایه چې یاره تلفیق کې ځینې علما کرامو د اهل حدیثو په دې حدیث په بنا فتوا ورکړې چې هر قسم تلفیق شي دی هغه خو د هغه نه وباسي که نه تقلید نه دی وباسي چې کوم ځای کې خپله وایه وها مونږ وایو چې دې کې خواهشاتو تابعداري راځي دا دې کې هغه نه راځي سهولت نه راځي دا د خواهشاتو تابعداري ده. تا چې ووایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ما ته کومه مسله راښایي ستا دا عقیده ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله زه خپله مجتهد نه یم خو امام ابو حنیفه رحمت الله چې کومه مسله راښایي د قرآن او حدیث عین مطابق یې راښایي هره مسله دغه د عقیده دی ده که نه نو په اودسه کې بیا لاړې چې امام شفیع رحمت الله ته لاړې نو دغه د خواهشاتو تابعداري ونه کړه. اول خو د یقین دی چې امام ابو حنیفه چې کومه مسله راښودلې ده دا د قرآن او حدیث ته عین قرآن او حدیث مطابقه ده یقین دی دا دی او بیا ته لاړې اودسه کې امام ابو حنیفه شفیع ته نو دا خو د خواهشاتو تابعداري وکړه. مسله کې د یقین امام ابو حنیفه مجتهد خو یقین نه وي که نه مجتهد دپاره خو اجازه شته که نه غیر مجتهد دپاره نشته. صحیح دی نو سهولت او غیر سهولت په فرق باندې پوه شوې که نه ستاسو ذهن کې څه خبره راځي؟ اخر دعوانا